بیانه خوړل. بیانه دې ته وایي چې دوه کسان سودا سره وکړي نو یو راولاړ شي بل ته بیانه ورکړي. بیا چې کله دا سودا ونیسي نو بل راولاړ شي یا بیانه چې ورته جمع شوي دغه نه ورکړي دی وخوري. دا جایز نه دي، دا حرام دی. دې ته وایي بیع عربان. د بیع عربان صورت دا ده یو کس موټرسایکل رانیسي د بل شخص څخه، د بل چا څخه موټرسایکل رانیسي په لک روپۍ، نو په لک روپۍ چې رانیسي نو 50,000 روپۍ په اول وار کې ورکړي او دا ورته وایي اوس دا موټرسایکل زه بیا یم که زما خوښ سو خو به دا 50,000 روپۍ په قیمت کې شمار کې او بقایا 95,000 روپۍ به درته راوړم او که زما خوښ نه سو دا موټرسایکل کور ته سلا ورباندې نه راله نو دا موټرسایکل او دا 50,000 روپۍ هم ستاسو وي. دا نه ده روا. مثلا دوه کس سودا کوي، دا یو راولاړ شي موټرسایکل خرڅ کړي، دا بل څه بیانه 50,000 روپۍ واخلي، په لک روپۍ موټرسایکل خرڅ کړي، بیانه 50,000 روپۍ ځنې واخلي، نو هغه موټرسایکل بوځي کور ته، نو دغه خوښ نسي واپس راسي پښیمانه سي، نو دی ورته وایي دا بیانه زه نه درکوم، یا به موټرسایکل بیایې یا دې بیانه ولاړه. دا بیانه خوړل دا حرام دی، دا جایز نه دی. فقه اسلامی صفحه نمبر 448 جلد نمبر 4 او دغه رقم په حدیث شریف کې راغلی دی نهى علیه السلام عن بیع عربان. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده د بیع عربان څخه. ابن ماجه صفحه نمبر 150. بیع عربان صورت دا ده چې بیانه واخی او شی خرڅ کی چې هغه واپس پښیمانه سي نو دی راولاړ سي بیانه وخوري، په بیانه باندې قبضه ولګي. دا ورته حرام دي، دا جایز نه دي.